صاحب هم وایي نه دی راغلی خو اصغر خان یې نمایندګي کوي د پی ټي ایم مشران زموږ وروڼه زموږ عزیزان ناست دي بلوڅ هم ناست دي وروڼو دا یوه خبره طی ده د ما سره به ملګرو یو رنګه بلنګه خبرې کولې دا خبره طی ده چې عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ عثمان خان د ناجوړۍ په دوران کې د سر ظلم شوی دی جبر شوی دی زیاتوب شوی دی ځکه دې پارټۍ ځکه دې کام دا اعلان کړی دی چې زما د دې کام د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپیدل شو دا زموږ ذمېواري نه ده چې عثمان خان چا شهید کړي موږ که چا پوښتنه کوله که چا تحقیق کوئ په پاکستان کې عدالتونه شته په پاکستان کې ډېرې زورورې ایجنټان شته لیکن دوی خو وتلي دي او په دې وتلي دي پر دې راځم موږ لیوني نه یو موږ لیوني سپین نه یو لاړلي موږ دا خبره میاشتو مخکې وکړه چې وروره که زموږ بچیان وروڼه دوستان عزیزان ماره وخوړل ذمهواره ISI او MI دي بیا دا خبره شهید عثمان خان په سینج کې وکړه په سختي یې نه کړې په شکنجه یې نه کړې ډېره په نرمه یې وکړه چې وروره زه یو خبره عطاالرحمن د دې ګواهي وکړه ګواهي به یې څه نه کول دی ناست زموږ ملګری داسې یې نه ده کړې چې چاته یې دمکۍ ورکړه داسې یې وکړه چې ما ته خلک ټلیفونونه کوي و ما ته وایي دا نظریات پرېږده دا د پښتانه د حق خبره پرېږده دا د مظلومو خبره پرېږده کنې بیا به خدای مکړه دا د سره وکړو دا به وکړو عثمان خان په ډېره نرمه وویل او تقریب تاسې واورئ چې وروره پر ما خپل ژوند نه دی ګران پر ما خپل بچیان نه دي ګران ګران پر هر چا یي داسې نه دي ګران دا خبره زه ځکه کوم چې زه په توره تیارې کې ورک نه شم چې زه په توره تیارې کې مړ نه شم موږ تاسو ته ځینې خبرې نشو ښکاره کولی د موږ سره په یو رنګ کې پاخه شواهد شته پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبره وایي بیایي او قسم ایمانداره محقق وي د پارټۍ ملګري به هغه خپل معلومات ورته کښېږدي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته دا څه ته ننوتلي دي دلته دا زما ذمهواري نه ده زه پرې احرام نه لرم تا ته زه دا ښه وایسم چې د عثمان خان کور ته چې دی په کور کې دی سړي ننوتلي دي څنګه ننوتلي دي چیرې ننوتلي دي دا به موږ خپلو دوستانو ته پټ وایو او که چا انصاف کوئ او زموږ پر هغه باور و هغه ته به یې موږ ښکاره نو ویدي پښتانه د شهیدانو کام دی پښتانه دلته موږ راجمع شوي یو د PDM په معنا زه فضل الرحمن صاحب ورور ناست دی PDM که واقعي ما مولانا صاحب ته وویل ما ستا بې مرضي ما یو خبره کړې ده ورمه ورځ د میا نواز شریف ډېر اوږد ټلیفون و د عثمان خان لپاره ډېرې اوږدې خبرې یې وکړې ډېرې دغه یې وکړې ما ورته ما په زیارت کې داسې ویلي دي دا ورته څه ویلي دي بیا ما هغه ورته بیان کړ طاهررحمن صاحب دا ټول ولس یې اوري PDM د شوق دپاره نه دی جوړ شوی PDM د دې لپاره نه دی جوړ شوی چې موږ د شا مور پلار ته ښکنځا وکړو PDM د دې لپاره جوړ شوی دی چې د پاکستان په سیاست کې به جاسوسي ادارې ISI MI جنرالان هېڅ کار نه لري لاس په کار دي او کې نه کار دي زه تجویز کوم مطالبه کوم چې نواز شریف مولانا فضل الرحمن او موږ د پښتونخوا ملیان پارټي خلک دا چې که نور به ډېر راګرځېدل موږ به پر دې کام غږ کوو او داسې غږ به کوو لکه امام خمیني چې وکړ داسې
رغبة مولانا فضل الرحمن دا اعلان کړ نواز شریف دا اعلان کړي چې کټن په سیاست کې موږ جنرالان نه منو دلته به آئین بالادستی منتخب پارلیمنت به د طاقت سرچینه او هیڅ سیاسي سړی به هیڅ وزیر اعظم به د دنیا هیڅ خارجه وزیر به جنرالانو نه هیڅ کوارټر ته نه ځي او کزی پکار دا دی چې مولانا فضل الرحمن او میا نواز شریف دا اعلان وکړي چې د جنرالانو سره د امریکې یا فرانس یا بل هره معاهده چې وه هغه د پاکستان د ولس نه ده دوی پوښته د مور جنرالان یې پوڅه د مړ سره چې مجلس کېږي هغه به د نواز شریف او د مولانا فضل الرحمن د پی ډي ایم پر بیانیه کې بیانیه پی ډي ایم جلسه پکار دا ده 4 جولای په سوات کې زموږ جلسه ده هر سیاسي سړی چې دا ولاړېږي اوله خبر به دا کوي چې د سیاست کې به ISI جاسوسي ادارې کار نه کوي که دا پاکستان څوک بچاول غواړي که دا پاکستان څوک چلول غواړي دا آئین تشریح سپریم کورټ کوي ججانې کوي دا آئین تشریح ای کور جان کی مش خاص کو فضل زاد خوا وایم ان شاء الله فضل الرحمن صاحب په دغه دی ومنم په میا نواز شریف که څوک پاکستان بچاول غواړي او واقعي مجلس کول غواړي سپریم کورټ د ټول پاکستان د سیاسي خلکو د جنرالانو د سیاسيانو پی ډي ایم پکې پلانا پکې مزګور پکې ګول میس کانفرنس بلاوړي په هغه کې به د سپریم کورټ په مخ کې دا فیصله کوو چې هره اداره به په هغه چوکاټ کې اوسي چې آئین ښوولی په دا آئین کې پښتون په تکلیف دی پښتون تقسیم دی ملګرو خبره وکړه دا یوازې عثمان خان کاکړ نه دی د جمعیت علماء اسلام ډېر ښاغلي ملایان په توره شپه خلک ونیول په سیخان یې لاسونه ورمات تش په دې چې ته د جنرالانو نومونه ولیکې هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی د جنرالانو بچی نه دي هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی د جنرالانو زه نه وایي چې زه زمانه په چاونۍ ځلم زه دا څه کار دی عزیزانو خبره دا نه ده موږ لیوني نه یو پر موږ ځانونه ګران دي او موږ په ګران هم نه یو موږ داسې نه یو چې موږ د شهادت کارخانې خلاصې کړي دي او په زوره خلک شهیدان کوو تا زه وژلی یم یو نه دوه نه درې نه د باجوړه دي ولې په خیبر پښتونخوا کې ځینې خلک وایي اویا زره دي نه لس زره دي لس زره دي عثمان خان یو سره دا پښتو وطن دی دا د اسلام وطن دی د پښتانه په وطن کې د اسلام په وطن کې د انسان مرګ پر دوی خبرې جایز کېږي یا به خدای نخواسته د چا نازولي وژلي پلار یې وژلی زوی به یې وژلی د چا تاوان به یې کړی بیا پښتانه وطن کې ستا شریعت کې هم ستا حیا به نه کوي جرګه به نه کوي بیا یې مرګ خلک کوي یا به خدای نخواسته څوک د چا په عزت پلوچېدلی په کور به یې ننوتلی په عزت کې ګوتې د دې په اخوا د پښتانه په وطن کې هم په قرآن کریم کې هم مرګ نشته دا زموږ مرګونه دا ایسای جرنیلان یا بلای بطر دائمای جرنیلان دا داسې وبوله پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي پښتانه بدیدار خلک دي پښتانه د بدۍ په نتایجو پوهېږي پښتنو بچیان چې مري له باجوړه په خیبره راشدی غږ نه کوي په دې نه کوي چې دا بیا بل کتاب خلاصېږي او که یو ورځ خدای دې ورځ نه راولي پښتانه موږ بچیان د دې دپاره نه دي راوړي موږ بچیان د دې دپاره نه دي راوړي چې څوک یې په تورو تیارو یا په سپینو ورځو ووژني موږ ویلي دي بار بار ویلي دي عثمان خان د عثمان خان پیښه بالکل سمه د تشدد پیښه ده د وهلو پیښه ده زه دا درته وایم زه وایم زه ما داسې شواهد لیدلي دي په دې ما یو ملګري ته نه دي ویلي نن مې خالد د بچیانو مخ خبره وکړه هم په دې امانت چې ما چاته به نه وایم چې عثمان خان دا موټر ما نه وړي غید نه وړي چې عثمان خان کور دی
یو سړی ننوتلی دی په منټ کې دننه دا راووت بیا نور به په دغه ځای پرېږدو بیا څه کسان نور ننوتلي دا ستا زموږ کورونه داسې دي اوس ته بې پلوه یې ته بې پلوه هېڅ څوک نه ننوتلی ما خو دې لیدلی دی چې دا یو ننوتلی دی تا کار وکړي زندهباد خو شاترینې د خاصیت تر پلو ګوري د کرم وار دې تېر شو اوس د یار وار ته ګوري د یار وار د پښتانه وار د ځانو مړ کام ته وایي نواب صاحب مجلس وکړي مرګري دغه وکړي منظور خان وکړي مولانا صاحب وکړي موږ په تلوار فیصلې نه کوو تی ته خواست تی وټاکي خلک وټاکي هغه ته به موږ خپل شواهد کښېږدي بیا د موږ سره عقل شریک د موږ سره پوه شریک که موږ ګرم وو په ګرمه راته ووایه او که ګرم نه وو بیا به دغه د مازدیګر لمر دی د خدای په مخ کې به د موږ سره وعده کوئ که مې نور څه کول که مې نه کول پر کور به یو سړی د کام د لښکر دپاره موږ ته راکوي بس موږ به دې نه کوو دا مشران ناست منظور خان خبره وکړه ما منظور خان ته هم دا خبره کړې وه علي ته مې هم کړې وه پي ملګرو ته مې هم کړې وه 2 کاله مخکې او عثمان غریب په دا ارمان کې شهید شو چې اوس سړی دا کار یو جرګه غواړي اوس چونکې ګرد ملګري ناست دي اشاره مې وشوه فضل الرحمن صاحب ملګري مې خبر کړي زه دا وایم وروره دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي د پښتانه پر خبرو دا ظلم دا جبر په افغانستان کې مداخلت په افغانستان کې تماشا پر دې به مولانا طاهرمان صاحب منظور خان ملګرو 3 ورځې جرګه په بنو کې کوو په بنو کې 3 ورځې د پښتانه کام جرګه ټول پښتانه علما ټول پښتانه سیاسي پاټیانې پي ټي ایم فلانا فلانا ګرد کښېنو د کام مسایل به بیانوو د هغې حل به درکړو بله خبره عزیزانو ملک پاکستان زموږ ملک دی افغانستان زموږ مورنی وطن دی په انګریزي کې وایي مدرلینډ دا زموږ ملک دی هغه زموږ مورنی وطن دی 40 کاله کېږي که خدای ته وګورو ما فضل الرحمن صاحب ته خواست کړی ما په زیارت کې دغه ته خواست وکړه چې و ملا فاضل صاحب ملا فاضل صاحب ګوچانمامو کې بندي و اوس مذاکراتو کې مولانا فاضل صاحب مولانا غني برادر دلته زموږ صدر غني خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ جنګ در کمه کندهاریان وایي خبره کولی زه نه پوهېدم ولې یاره میدان چغالي شو ما چا پوه سړي زه پوښتنه وکړه چې دا چغالي میدان نو څه شي دي ده راته وویل په پوهېږم نه خو داسې مې خیال دی چې دا جنګي حیوانان خو رومزړی دی پړانګ دی ریږ دی کوږ دی لیوت دی فلانا دی چې دا ګرځېدل مړه کې په میدان چغالان پاتې شي ملا فاضله خو خواست درته کوم ملا برادره خواست درته کوم ملا غني ته محترم ډاکټر غني ته خواست کوو د هغه وزیر حمزه ته خواست کوو چې خدای ته وګورئ که د دې خوا ځوان طالب مري زموږ بچی کالته په ځنګل کې ولاړ ځوان هلک دی 25 کلن د وطن دفاع کوي زموږ بچی راسې نه به زه له وژنم سره کښېنئ دلته مولانا فضل الرحمن الیکشن کوي بل یې کوي پلانه یې تاسې وکړئ بل څوک که درتله که نه درتله طالبانو که ته د افغانستان الیکشن وګاټئ پي ټي ایم به په زور په خوا زه درولم 12 کسه د نواب صاحب د فلاني ملګرو په مشرۍ کې فضل الرحمن موږ به ګرده سو مبارکي به درسو نن ډاکټر غني صدر دی ملا فاضل تیز موږ صدر لیکن جنگ بدول پکار بلته عثمان خان ته راځو عثمان خان نه زموږ دا شوق چې موږ په زور عثمان خان کامي شهید اعلانوو یا زموږ دا دغه دی عثمان خان دا اجتماع څوک یې وده نه مني خان شهید پکښې چې د پښتانه څه زموږ شهیدان سوي دي دونه لوی اجتماعات پر بل چا نه ده سوی دا په خپله دا ثابتوي چې ولس د هغه فکر ملګری دی ولس د هغه فکر ملاتړ دی چې د کوم فکر نمایندګي محترم محمد عثمان خان کوي
زه د عثمان خان ورور ته وایم چې مهرباني وکړه کلک شه عثمان خان ستا موږ دې لپاره نه راغلي چې عثمان خان ستا ورور او نه دې لپاره راغلي چې بس ته مهرباني عثمان خان د قام شهید دی د قام د لارې مل دی د قام د لارې سپاهي و د قام د لارې غازي و دا قام د دې جرګه د دې ناسته د دې مجلس راځي پښتانه واده وکړه چې پر کور به سړی درکوو جنگ په دې موږ نه کوو پاکستان نظریه پاکستان که موږ رښتیا وایو او خامخا به وایو نظریه پاکستان د پښتنو قرضداره ده نظریه پاکستان په نامه موږ پښتانه ته موږ بلوڅ ته موږ سندیانو ته لویه برخه پښتانه ته په لکاو کالو تېره راکړی موږ غږ نه دی کړی د دفاع سوچوالیست په کور کې دي موږ په سلګونو وژلي بلوڅ حرکت نوروز خان په قرآن شریف کې راشوه کوي بیا د پانسۍ دا تاولا خان زوی فلانی حسابی وروره موږ خالي په دې پام کوو چې موږ به دې په معنا پوهېږو خدای دې اواز نه راولي که پښتون تا دې ته مجبور دی لکه مجبوره یې چې بیا به خدای دې پاک نه سم ویلی بیا به ویلی وطور رحمان ناستو پلانی ناستو محمود درنې خبرې کولې نیکو بدې خبرې یوه خبره واضح کړه چې پر ګام ګام به چې مري چې پر ګام ګام به چې مري زما نه پکې اول وار زما چې پر ګام ګام به چې مري پر ګام ګام کارکونان مري زه مسلمان نه یم زه پښتون نه یم که زه د پښتونخوا د دې فکره واوښتم زه به مخ راتوروئ او که ته پر شا شوې ستا دې زحمت شي موږ فکر راسې موږ مجلس وکړو موږ څه فکر کوو اصغر خان یا منظور ملګری یا پښتونخوا ملي پارټي یا جمعیت علما اسلام موږ له تا خیرات غواړو موږ له تا زکات غواړو موږ له تا څه شي غواړو هېڅ له تا نه غواړو خدای دې د پنجابي وطن سره سره خدای دې د بلوڅ د راغه راښایسته کړي خدای دې د سرایکي زما د وطن نعمتونه چې الله پاک دلته په دې وطن کې پیدا کړي دي کالته دي او زما پلار نیکه ساتلي دي دا باندې اول حق زما د بچي دی په خواص یې دسه غواړم په جرګه یې دسه غواړم د وکیلانو په پاس یې غواړم د جمعیت علما اسلام یا د اسلام د علماو په حساب یې دسه غواړم د مدارسو په حساب یې دسه غواړم د جرګې په حساب یې دسه غواړم او که دې مجبوره کړم بیا به داسې پښتانه راپنډ شي بیا به ورته ووایي چې وروره یو لنډ لرګي پرېکړي خدای به غر که طالبانو خدای به غر که پښتونخوا کارکونانو دا زورور پنډ لرګي پرېکړي چې ماغزه سره برابر مهرباني خبره دا ده عثمان خان ته د خدای شکر وکړي د قرآن کریم حکم دی حکم نه دی وینا یې ده چې شهید مړ مه بولئ شهید ژوندی دغه شعر هغه ووایه نواب صاحب خوشحال خان خټک ځوان زوی مړ و خامخا زور یې ورکاوه دی چې راغلی چټک چې جم پورته کړي ګلارمان چې ته د افغان په منځ کې مړ کړې خبر یې ما زده ده ګټه به هم زده کاشکې ځوان زوی د افغان په منځ کې مړ وی نه چې ګول روان دی له تلتکه عثمان خان خپل عمر تېر کړي دغه دین ډېر خوانده دی د عثمان خان زوی دی د 19 کالو دی زما پلار چې شهید زه د 25 کالو دی د 19 کالو دی زما پلار شپږ شپېته کاله و د پلار شپېته زما پلار شپږ شپېته کاله ما جلو سپېژلي کړی و ستا پلار 2 شپېته کاله کرار ورته کښېنه دا دین پښتو وطن دی زموږ وینه داسې اسانه نه ده چې به ته بیا لالیې کړو د شعر او ته بیا لالیې هر خبره د پښتانه په حساب سره کښېبنو مشوره به پرو و عزیزانو هر چیرې چې یاست د هرې پارټۍ چې یاست زموږ عزیزان یاست علما عزیزان زموږ سره عقل شریک کړي که چیرې غلطي وه ته ماته ووایه که په تا کې کوتاهي زه به تا ته ووایم که په موږ دواړو کې کوتاهي و منظور ووایي که په منظور کې کوتاهي و بل څوک ورته ووایي نو عزیزانو خبره مې که صحیحه شوه د عثمان خان په دې دغه کې د کراچۍ نیولې چې بیا دوی راتلل په دې جنازه کې زموږ بلوڅو وروڼو مختلفو سیاسي پارټیانو چې په څونه احترام په څونه زړورتیا په څونه قرباني زموږ دې شهید ته وکتل بیا تاسو ټولو پښتنو ټولو پارټیانو
بیا دلته او یو خبره مې یې یو خبره مې یو خبره مې یې رسمه یو شاته مې آیسای ولا ټلیفون دا اوس هاي غوبال چې ولې دا آیسای یو چا ټلیفون کړی و بشر سړي ته والمر به هلیکاپټر درکو دا د عثمان خان جنازه مه ځایروئ په هلیکاپټر کې انتظار نه یوسئ هغه ورته ویلي وو چې موږ کراچۍ نه وړئ خو تا هلیکاپټر نه کړي کراچۍ خو بېرته اصغر خان یا بل ملګري یا محمود همت وکړي یو 5 روپۍ هغه یې ورکړې دوی په اصل کې انتظامو دا سیټ دا ریاست دا د توپکو نه بیریږي دا د چړو نه بیریږي دا د بمانو نه بیریږي دا د پښتانه د دغسې اتفاق بیریږي دغه اتفاق په ساتو دغه اتفاق وخت او وخت دی بس اوس به انشاءالله مولانا طاهرالرحمن راکوز چې جنازه به راکړي عزیزانو ستاسو ډېر کور ودان ډېره مننه خدای دې پر دې مخ شو جنازې لمونځ کېږي دا عثمان خان د کورنۍ لخوا سردار آصف خان سرګری به راسي د ټولو مشرانو په اخر کې به شکریه ادا کړي لینونه برابر کړي لینونه برابر کړي لینونه بسم الله الرحمن الرحیم ورو وخت کم دی